بسم الله الرحمن الرحیم. بلال جاجي یو ځل بیا خپلو پښتنو ورونو سره مخاطب دی. الله نه امید ساتم چې زما پښتانه ورونه به روغ او جوړ وي. الله مو تل خوشحاله او آباد لره. نن زه تاسو سره یو دوه خبرې کوم. د سوچ کې مې نه راځي چې بلال به دا قسم الفاظ استعمالوي. ویډیو لازمي وګورئ. ای زما غیرتمنو پښتنو چې په کوم ځای کې د عزت نه وي، چې سونې چمچ پلیټ کې روټۍ درکوي هم به نه خورې. د خپل عزت خیال به په خپله ساتي. نن سبا داسې وخت راغلی چې چا سره پیسې وي، که هغه ډم وي، که هغه کنجر وي، که هغه په 2 نمبر طریقې باندې پیسې ګټي، مخکې به قدر عزت کوي. چې کوم روغ سړی، شریف سړی، ایمانداره سړی، دینداره سړی چې په کپړو به مونځ کېږي، د هغه به عزت نه وي. پیسې ته دومره اهمیت ورکړی شوی. پیسه خو یو ډمې سره وي، خو عزت یې نه وي. زه پښتنو ته دا میسج ورکوم چې پښتنو د خپل ځان عزت خیال به په خپله کوئ. چې کله پوهه شي چې په یو ځای کې د عزت نشته، هغې ځای نه په خاموشۍ لاړ شه. تر هغې ځای ته تر هغې پورې مه راځه چې کله سیټ شي، ځان د جوړ کو، دوباره هلته کې انټري وکړه، دوباره هلته کې راشه. هغه خلک به ستا داسې عزت کوي لکه د یو سپي په شان دي. تا ته به تاویږي راتاویږي، نو بیا یې وساتئ، بیا یې مه پرېږدئ. ما چې د کومې خبرې کوم الفاظ استعمال کو، د زړه د سوخته زما زړه بړاس کوي. پیسې ته دومره اهمیت، پیسې په مقابل دومره انسان غورځي، مه کوئ. الله نه امید ساتم زما دا سخت الفاظ هغه غیرتمن پښتانه چې غیرت په پیسو والي، هغې ته به خوښ شي. چې کوم بې غیرته، چپړوس، بې ایمانه، بوټ پالش والا، د هغې به خامخا په هغې باندې دا خبرې بدې لګي. الله وایي ما نه وغواړه، زما در کې څه کمی نشته. په لاسپیکر اعلان وکړه، څوک به پې غور در نه کړي. چې کله یو خان نه، یو چودري نه، یو ملک نه، چې دا نومونه یې تاسو په ایښي دي، وربشئ ګورئ به چې یاره دې سره خو څوک ناست نه وي. که څوک ناست وي خاموش به وي، انتظار به کوئ. چې کله یوازې شي، بیا به ځان ورته عجز کړي، ځان به ورته فقیر کړي. یاره خان، یاره ملکه، یاره چودري، دا 3 نومونه زموږ پښتنو ډېر مشهور کړي دي. یاره زما خو ضرورت دی که څه امداد در سره وکړو. خدای دې دا سترګې وکاږه، دا ژبه دې کټ شه. که هغه درته وایي چې واله، او که درته وایي چې یاره 2 لاسونه 2 خپې در پسې دي، ولې مزدوري نه کوې؟ تا له خو بیا مرګ پکار دی. بل غوښتلې باندې انسان نه جوړېږي. خپل ځان نه خوله وکاږه، ځان ستړی کا، په دې مټو یې وګاټه د مزدور په شانتي، او خورئ د خان په څاین، د خان په شکل کې بیا خوره، څوک به پې غور نه درکوي. زه چې ځان ته څه خوښوم، به حیثیت یو پښتون بلال جاجي هغه ټول پښتنو ته ښه سوچ ساتي. الله نه به امید ساتم. اول به زه په خپله ذاتي په دې خبرو عمل کوم، بیا تاسو هم وکئ. انشاءالله دغه دنیا هم به یخوي، او په آخرت کې به تاسو خوشحاله وئ. زما پښتانه ورونه غیرتمن چې په دنیا هر ځای کې دي، الله مو تل خوشحاله او آباد لره. زما د خبرې الله نه امید ساتم چې په تاسو به بدې نه وي لګېدلي. وسلام.